नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इज़्ज़तमंदो, یو څو کسانو بار بار تپوسونه کول د یو څو مسلو په باره کې چې د رمضان سره د هغې تعلق دی. ما مناسب وګڼله چې په هغې باندې زه تفصیلي بحث وکړم په اختصار سره، او که د نور چا په ذهن کې هم داسې اشکالات وغیره صحیح نو چې هغه حل شي، او انشاءالله چې موږ ټول ته د دې نه ډېره فایده وشي. د رمضان المبارک میاشت نږدې ده، 2-3 ورځې پاتې دي، او دا یو اهمه میاشت ده. د دې د فضیلت په باره کې د قرآن او د احادیثو ډېر زیات روایات او احکام دا موجود دي. په دې وجه باندې مسلمانانو ټول له پکار دي چې دا د عامې میاشتې په شانتې یو میاشت ونه ګڼي، بلکې د دې دپاره خصوصي اهتمام وشي، او د دې نه د ټولو نه زیاته چې څومره فایده ممکن وي چې هغه فایده د دې نه حاصل شي. او د رمضان المبارک د روژې د فرضیت چې کم مقصد دی، نو هغه مقصد به هم اله پوره کیږي، هغه به اله حاصلیږي چې موږ د هغې دپاره تګ ودو محنت او کوشش او د هغې دپاره ډېرې سعی وکړو. او د رمضان المبارک د میاشتې د فرضیت مقصد دی لعلکم تتقون، چې په تاسو کې تقوا پیدا شي. نو د هغه تقوا د حصول دپاره به کمر بسته کېدل پکاري، او د دې دپاره به ډېر زیات محنت او ډېر کوشش او ډېر مشقت ته به پکاري. بنیادی خبره دا ده چې د رمضان المبارک میاشت او یا د روژې فرضیت دا په سن 2 هجري کې شوی دی، د شوال د میاشتې په اخرنو ورځو کې. دې نه مخکې د رمضان المبارک روژه فرض نه وه. ها د عاشورې روژې هغه فرض یا به نیولی کېدې، او چې کله د رمضان المبارک د کتب علیکم الصیام حکم را نازل شو، نو هغه حکم په دې باندې معطل شو. ها د هغې سنتیت یا نفلیت چې هغه نفل روژې دا باقي دي. که څوک نسي نو 9 10 د عاشورې د اسان د ورځې د محرم هغه 9 10 یا 10 11 هغه نیولی کېږي، او د هغې اجازت موجود دی. خو د ټولو مسلمانانو د ټولو نه اهمه او ضروري میاشت چې کومه فرض ده د الله د طرف نه، هغه د رمضان المبارک میاشت ده، او د دې روژې هغه نیول بالکل ضروري او لازمي دي. تپوس دا شوی دی چې په کم هلک او جنۍ باندې په څومره ایج کې روژه فرض کیږي. کم هغه عمر دی چې د هغه عمر ته د رسېدو نه پس هلک او جنۍ د دې اهلیت پای کې پیدا شي، هغه ایلیجیبل شي چې هغه دی بیا روژه خامخا ونیسي. دا یو ډېره اهمه مسله ده. زموږ په دې کلو کې او په دې علاقو کې او خواوشا خلک د دې دپاره مختلفې ټوټکې خپلې کورم استعمالوي، او څوک د سر نه تار تاووي، او څوک د مرۍ نه تاووي، او څوک څه خبرې کوي، څوک څه خبرې کوي. واضح هدایت ورکړي دي. او زه تاسو ته په اختصار سره دا خبره کومه. زما مخې ته کتاب پروت دی فقه السنه د امام شیخ سید السابق رحمه الله، او هغه د دې دپاره 15 شرایط د روژې د فرضیت نقل کړي دي، او انشاءالله چې هغه زموږ ستاسو دپاره د ټولو خبرو خلاصه ده. او هغه دا ده چې علامه یجب، په چا باندې روژه نیول واجب دي، فرض کیږي په چا باندې. دې فرمایي چې اجمع العلماء على انه يجب الصيام على المسلم العاقل البالغ الصحيح المقيم، ويجب ان تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس. 15 شرایط چې کله دا بچا کې موجود شو، نو په د باندې بیا د رمضان المبارک روژه دا فرض شو. هکه هلک او که جنۍ. ها د جنۍ دپاره یو 2 خبرې چې هغه د ژوند سره ذاتي تعلق لري جدا ذکر شوي دي. باقي 15 شرایط هغه په ټولو کې اجمالاً دي. پای کې اولنی شرط دا دی چې دا روژه فرض ده په مسلمان باندې، یعنی په غیر مسلمو باندې که دا او خپلې سه روژې او دا او خپل څه طور طریقې به کوي، خو چې کله کلمه چا نه دی ویلې او د لا اله الا الله اقرار یې نه دی کړی، نو په ده ته د روژې د فرضیت حکم متوجه نه دی. نو اولنی شرط د دې دپاره اسلام دی. دویم اهم شرط عاقل، چې په ده کې عقل او د مجنون او لیونی نه وي، ماتوه نه وي، بلکې د ده عقل سلیم کار کوي، موجودي او د برابر او درستی. په دې وجه کې یو سړی دی چې هغه لیونی دی یا د لیونتوب علاج کوي،
یا نور د مختلف قسمونه دي د لیونو، نو کده په یو قسم کې لیونی دی نو دته بیا حکم متوجه نشو، بلکې د دې دپاره ضروری ده چې دا سړی عقل ضروری دی چې په ده کې عقل موجودي، کده عاقل نه عقل ته رسېدلی نه د عقل کار نه کوي نو هم دته حکم بیا متوجه نه دی. دریم شرط د دې دپاره دی البالغ، چې دا سړی او ښځه دا بلوغ ته رسیدلی، دا یو جامع شرط دی او په دې کې د دې خبرې هغه جواب هم موجود دی کوم چې مولانا علی رحمان صاحب نور مختلف کسان تپوسونه کړي دي چې ایج د دې دپاره څه مقرر دی. نو اسلام او قرآن او سنت د دې دپاره یو واضح اصول بیان کړی دی او هغه دی بلوغ. وس بلوغ ته به انسان په کم وخت کې رسی نو د دې دپاره خپل علامات دي چې کله موجود شي، په هلک کې جدا دي او د جنۍ جدا دي، چې کله هغه موجود شو نو ته پوه شه چې دا اوس بالغ دی، دته حکم او دته احکام د شریعت ټول په دې وجه باندې که یو هلک دی چې د هغه عمر 12 کاله دی، یا یو جنۍ ده چې د هغې عمر 12 یا 14 کاله دی یا 14 کاله دی، یا به فرض محل 10 کاله دی. مثال په طور باندې فار ایگزامپل چې د یو کس عمر دی هغه 10 کاله دی، 11-12 کاله دی، خو هغه حد د بلوغ ته ورسید. حد د بلوغ مطلب دا دی چې هلک دی چې هغه د هغه احتلام کیږي یا د هغه انزال کیږي، او یا جنۍ ده چې په عامه اصطلاح کې موږ وایو چې د هغې ته ماهواري مرض او بیماري راځي، نو دا اوس سن بلوغ ته دی رسېدلی. بیا په دې کې د کلونو شرط نشته، چې کله دا علامات د بلوغ په هلک او په جنۍ کې ښکاره شو نو د هغې دپاره بیا د عمر قید نشته چې دا به 10 کاله دا به 12 دا به 15 دا به 13. چې کله علامات موجود شو نو بس دته حکم متوجه شو دی به روژه نیسي. ها که دته علامات په دې عمر کې موجود نشو خو دی روانو او د عمر 15 کلونو ته ورسید نو د شریعت مطهره حکم دا دی، تاسو په نیټ باندې سرچ کولی شئ او د دې ټولو کتابونو خلاصه زما مخې ته پرته ده. هغه دا ده چې 15 کاله ته هلک او جنۍ ورسي نو بیا به بې تپوسه بغیر د چا د سلا مشورې نه هغه ته به ته حکم کوې چې دی دې اوس روژې ونیسي، ځکه دا داسې یو معتاد او دا داسې یو اهم ایج او سټیج دی د عمر چې په دې کې خامخا که دا صحتمند دی او که دا بې صحته دی او که دا هر څه دی، خو دی چې 15 کلونو ته ورسي نو دا د ساینس هم تاسو سټډي کولی شئ، هغه هم وایي چې په دې ایج کې دا انسان دی د دې اهلیت لري چې جنۍ ده نو دا د دې حمل هم کیدی شي او که دا هلک دی نو د واده هم ممکن دی دا کیدی شي. په دې وجه باندې که د چا عمر 15 کلونه نو هغو ته د شریعت دا حکم دی چې هغه د روژې ونیسي. که د چا عمر د دې نه کمی او په هغې کې علامات د بلوغ ښکاره شوي نو بیا هم ضروري او لازمي ده چې هغه دی به د خپل ماشوم باندې روژې ونیسي. باقي که یو ماشوم دی چې هغه د دې نه کم دی یا په هغې کې علامات نه دي ښکاره شوي او ایج 15 کلونو ته نه دی رسېدلی نو په هغه باندې روژه واجب یا فرض نه ده، که نسي نو نیوی شي. او د هغې دپاره هم په شریعت کې بېشماره ثبوتونه موجود دي، دلایل شته دی. د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو اثر دی چې هغه مسند د امام احمد ابن حنبل رحمه الله او په سنن ابو داود او په مختلفو کتابونو کې نقل شوی دی چې هغه په خپل دورې حکومت کې یو سړی ونیو چې هغې یو مجلس کې ناست و شراب اسکل، نو چې کله هغه شرابي او نشهي دا مخې ته راوستی شو نو هغه ورته نصیحت هم وکړو څو خبرې، بیا ته بقار غوسه کې دا هم وفرمایل چې ویلکه هلاک شي خوار شي او تباه و برباد شي، ته بالغ او عاقل او صحیح سړی او ته روژې نه نسې بلکې شراب نوشي کې به روژه کې، او زموږ ماشومان روژې نیسي، زموږ ماشومان روژې نیسي. نو د هغې مطلب دا نه و چې د هغوی ماشومانو باندې روژه فرض وه او د دې حد بلوغ نه کم و هغو نیوې، نه نفل روژه ده. که نیوی شي او څوک طاقت لري نو خپل ماشوم ته ویلی شي چې عادت ورته پرېوځي او هغه ته پې ضرر او تکلیف نه رسي نو هغه دې خپل ماشومان ته ووایي روژې دې نیسي. د صحابه کرام په دور کې ماشومان هم روژې نیولي دي. دارنګې د حضرت ربیع بنت معوذ رضی الله تعالی عنها نه یو حدیث هغه نقل شوی دی او دا هم مختلفو کتابونو بخاری مسلم کې هم دا نقل دی په صحیح سند او روایت سره. فرمایي چې د عاشورې په سهار باندې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د انصارو کلو ته یا د هغوی بانډو ته او محلو ته استازي ولیږل چې په تاسو کې چا یعنی د عاشورې روژه ده، د رمضان نه ده، د عاشورې روژه ده،
که په تاسو کې چا د سحر نه د پیشمري د ټیم د روژې نیولي او هغه روژه کړي د عاشورې د محرم، نو عادي خپل روژه سرته ورسوي. که چا سحر خوراک سکاک کړی، دا یو کیس دی، جدا کیس دی، تفصیل دی. که چا د عاشورې په سحر باندې خوراک سکاک کړی، نو هغه ته اشته معاف دی، په اخوا دی بیا روژه ونسي او دا دې سرته ورسوي. خو د دې سره سره په دې حدیث کې دا هم راغلی دي چې زمونږ ماشومان سیبیانونا الصغار منهم، هغه هم روژې زمونږ نسی چې کم کچ کچ ماشومانو او په هغو باندې روژه فرض نه وه، بلکې هغه کچ کچ واړه، خو هغوی هم به روژې نه وي. نو دا دویم او داسې بېشماره روایت د حدیث نور هم شته که یو سړی خپل ماشوم ته د دې خبرې تلقین کوي او یا ورته وینا کوي چې ته روژه ونیسه، نو دا هم په شریعت کې منع نه دي، په شرط د دې چې ماشوم ته خرابېږي نه. زموږ په دې کلو کې داسې چل دی چې کله ناکله به دې کې سیالي شروع شي، نو ماشوم به داسې چې د صحت نه به هم خرابي او هسې به په کیمره تعین نه وي، او دوی به یو سیالي جوړه کړي، نو د یو ځای نه به بل ځای ته او د بل ځای نه به بل ځای ته سوال جواب رسي، او وایي به چې زموږ ماشوم خو دومره روژې ونیوي، ستا څه دې څو نیولي دي، او د هغې نه بیا د ثواب په ځای باندې یو سبقت او یو مسابقه او یو سیالي دې جوړه شي، نو هغه څیز درست نه دی، هغه ښه نه دی. ټیک ده چې اجر او ثواب او د دې اهمیت په خپل ځای باندې، خو که دا یو سړی د ځان ښودنې دپاره بیا کوي، حدیث مبارک کې بیا د دې نه نهي او منې راغلې ده، ومن صام یرایی فقد اشرکه، چا چې د ځان ښودنې دپاره روژې ونیوې، نو د ثواب په ځای باندې یو داسې کار او عمل وکړو شاید چې ده ته په دې باندې ګناه میلاو شي. لہذا د 15 کلونو نه کم ماشومان چې دي، نو 15 کاله پورې دا معاف دي، شریعت دا رعایت ورکړی دی. د 15 نو چې دی واو 14 کال کې دی داخل شو او په ده باندې رمضان راغی او ده ته نور څه عذر نه و، نو بیا به دی روژه نیسي. دا خبره د ځان سره په ذهن کې کیدی. ټولو کتابونو تقریبا هم دا تفصیل لیکلی دی. نو دا د دې اولنۍ خبرې وضاحت شو، او د دې سره سره دا 15 شرایطو، نو دا 2 به نور ویمه. یو دا چې دا سړی صحیح، مطلب دا چې بده کې څه سقم او بیماری نه وي. یو سړی دی چې بیمار دی، نو دا یې تفصیل ور سره روان هم دی، چا تپوس هم کړی دی، او زه به دلته تقریبا تفصیل ختم کما چې یو سړی دی چې بیمار دی او د هغه مرض د دې خبرې اجازت نه ورکوي چې دی دې روژه ونیسي، نو اسلام دته اجازت کړی دی. قرآن کریم کې هم آیتونه سوره بقره کې مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر، نو هغه کده مرض دي سه چې دای نه د خکېدو، نو چې کله د خشو د رمضان نه پس پاجې سو روجي نیولي خوړلې دي ابا واپس نسی، کار خبره ده. هغه د پاره د فدیه ورکول درست او جایز نه دي. د صحتمن شو نو د به د خپل روزه دای په قضا راوړي. حدیثي مرض ده چې مرض د دوام لري، مثلا یو سړی دی چې پای کې شوګر دی، یو سړی دی چې هاته نور څه داسې یو کنټینیو مرض دی او ډیزیز دی چې هغه د ښه کېدو امکان نشته، بلکې دی د هغې دپاره مسلسل علاج کوي یا پال کوي او پای کې دی روان دی چلیږي. یا داسې یو کس دی چې هغه ډېر ضعف او بوډاوالي ته رسېدلی دی چې د هغه بیا امکان نشته چې دی به بیا صحتمند شي، نو د هغو دپاره اسلام اجازت کړی دی چې هغه فدیه ورکړي. فدیه باندې بیا بحث کوو چې څو ده او څومره ده. خو که د ده دا مرض رواني، یعنی شوګر والا کس ته نو ته څنګه وایي چې ته روژې به بیا ونیسې، ځکه چې خو شوګر دی، د هغې نه پس هم شوګر دی، د هغې نه پاخوا هم شوګر دی، او د هغې نه ښه خرابېږي او ښه کېدو ته نه راځي، نو په داسې مرض کې دته روژه معاف ده، ځکه چې اسلام په دې کې یو شرط لګولی دی د صحت، چې دی به تندرست به وي او دی به دا روژې نیولی شي. ها که داسې وه چې دی روژه نیسي، دی روژه نیسي، د ده مرض زیاتېږي یا د ده د روژې نیول نه دته څه مرض لاحق کېږي، نو هم اسلام اجازت ورکړی دی چې دی د روژې وخوري، او بیا چې کله دی صحتمند شو نو روژې قضا دی راوړي. که د صحتمند کېدو امکان نه و نو بیا دی فدیه ورکړي، فدیه دی ادا کړي، اسلام به د دغه اړه آزاده تصور کوي او دی به د الله په نسبت باندې نیولی نه وي. د دې نه علاوه 5 نمبر شرط مقیم دی چې دی به په اقامت کې، دی به یو ځای اوسیږي. که دی په سفر کې نو هم دته روژه معاف ده، او چې څو روژې ده په سفر کې وخوړې نو د هغې د واپسۍ نه پس د رمضان د ختمېدو نه وروستو په دې ټول کال کې دته چې کله موقع میلاو شوه نو دی د هغه روژو بیا قضا راوړي. دا اسانه او بالکل بې غباره خبره شوه. و سفر به را څومره نو سفر تاسو ته به پته او اکثر ملګري خبر دي
چې په پخواني میلونو باندې 48 میل او په وسنی دور کې چې کم کیلومتر دي نو څوک 77 وایي څوک 80 وایي خو دغه سمثینګ د 77 او 78 او د 80 پورې په دې منځ کې چې څومره کیلومترې د یو طرف نه د دوانو طرفونو نه بلکې د یو طرف نه به د حساب کوي او نن سبا په دې روډونو ځای پسې دا بورډونه هم لګېدلي هغه تفصیل تا ته ښیي چې د سوات نه ته روان شي نو د پېښوره پورې یا د اسلام آباده پورې یا د کوم ځای پورې چې ته ځې نو تا ته هغه د مسافت او دا دغه درکوي چې ستا دومره فاصله وشوه او دومره تا لاره ووهله په دې وجه باندې یو سړی د 48 میل یا د 77 یا د 80 مختلف روایتونه دي که نه ما تاسو ته ووایي او د دې اختلاف وجه هم دا ده چې په دې کې په احادیثو مبارکو کې د 3 ورځو شپو د سفر ذکر دی نو شپې خو سفر نه کېږي خو دا ورځې سفر چې دی نو هغه معتاد دی څوک وایي چې دا سفر د ماسپښینه پورې دی څوک وایي چې د مازدیګره پورې دی په دې په وجه باندې لږ ډېر اختلاف راغلی دی په بعضې روایتونو کې د پرسخونو هم ذکر دی پرسخ چې هغه یو پرسخ چې دی نو هغه 15 کیلومتره جوړیږي په جدید دور کې نو په هغه حساب باندې د فرسخونو په دې کې لږ اختلاف دی نو علماو چا حساب یو شان شوی دی چا بل شان شوی دی خو دغه 70 او د 80 په منځ کې مختلف روایات دي نو د هغې مسافت چې یو سړی د هغې نه لرې ځي د دې مسافر دی په دې وجه باندې دته بیا د روژې د خوراک اسلام رخصت ورکړی دی اجازت یې ورکړی دی داسې روایت هم شته چې یو صحابي راغی یا رسول الله موږ په سفر کې ځو خو موږ طاقت لرلی شو چې موږ روژه ونیسو نو آیا موږ روژه ونیسو نو نبی علیه السلام وفرمیل چې تاسو روژه نیولی شئ ستاسو روژه به په اسلام کې د الله په نسبت باندې قبولی او درسته به اگر چې د بعضې علما کرامو د دې خبرې سره هم اختلاف شته دی او هغه وایي چې قرآن چونکې اجازت ورکړی او د صحابه کرامو دور چونکې هغه ډېر اعلی دور و عرفا دور نو د قرآن د دغه اجازت نه پته لګي چې دام د الله حکم دی چې تاسو منځ هم قصر وکئ او روژه هم منسئ تاسو ته په دې کې اسلام دغه کړی دی ځکه چې په دې سفر کې ډېر زیات مشقت وي او په دې کې ډېر زیات تکلیف وي او په دې کې د عادي سفرونه خو نه وو خو هغه ډېر ګران او مشکل سفرونه وو نو په دې وجه باندې هغوی د دې خبرې زیات پخلی کړی دی چې دی روژه خامخا ماته کړي ځکه چې اسلام درته ویلي دي څنګه چې مونځ کې دی قصر کوي او مونځ نیمیږي نو هغه هم فرض عمل دی او دا هم فرض عمل دی او د دواړو اجازت کړی دی اسلام نو رخصت دا دی او عظیمت دا دی که یو سړی نیوی شي نو ودې نسي روژه د هغه به د الله په نسبت باندې بالکل درست او صحیح او قبوله وي نو دا 5 شرایط شو یو اسلام شو یو عقل شو یو بلوغ شو یو صحت شو او 5م شرط دا دی چې دی به مقیمي د زنانو دپاره 2 شرایط نور دي چې دا به پاکي د نجاست نه د پلیتۍ نه یعنی د دې ماهواري چې راشي نو هم به د دې بیا روژې نه کېږي دا یو بله خبره زما ذهن ته راغله او چا تپوس هم کړی دی چې که چېرته به دې کې یو زنانه دي چې چا ګولۍ وخوري د روژو ګولۍ دي نو آیا د دې روژه به کېږي که به نه کېږي نو چې کله دې ګولۍ وخوړې او د دې حیض بند شو د دې ماهواري بنده شوه د دې جامې رانلې نو علما ټولو لیکلي دي چې د دې ښځې روژه د اسلام په رڼا کې دا درسته ځکه شرع ظاهر ګوري او په ظاهره باندې د دې هغه حیض بیماري رانله په دې وجه باندې چې دې روژې وخوړې دا روژې ونیوې او ګولۍ خوړلې دي نو د دې روژه د اسلام په رڼا کې درسته قضا مذهب هم نشته ملګري ما ته ووایي چې زموږ د کلي یو څوک عالم وغیره سبی چې ما ته ویلي چې نه د دې به بیا هم قضا راوړي نو مې روژو خو بیا نیوه څه فایده ونه کړه په کار خو دا را ریلیف اسلام دې له ورکړی دی چې بیماري راغلې ده او د بیمارۍ په وجه باندې چونکې عذر دی تکلیف دی مصیبت دی نو اسلام وایي چې روژه خیر دی منسه او دی وایي چې نه هغه به م ونسي او یا ګولۍ وخوړې نو هغه بیماري رانله خو بیا دې ونسي او بیا دې د قضا هم راوړي نو هغه نشته چې ګولۍ وخوړی شوې نو د هغې سره وروسته بیا چې بیماري رانله نو د هغې روژو قضا نشته د اسلام په رڼا کې بالکل درست او صحیح دي او دارنګې نفاس دې ته وایي چې د یو زنانه ده او د هغې ماشوم وشو نو د هغه څلوېښتۍ په دوران کې هم اسلام اجازت کړی دی ځکه چې هغه یو ډېر سخت او تکلیف والا دور دی نو اسلام وایي چې دا زنانه دې هم روژې نه نیسي چې کله دا به دې کال کې ښه شوه نو دا دې د دغه حیض او د نفاس د ورځو هغه روژې بیا د هغې دې قضا راوړي او د دې دپاره هم بیا کفاره دي شته بعضې خلک دا هم تپوس کوي چې آیا موږ کفاره ورکړو نو دې دپاره کفاره نشته داسې بیماري چې د هغې نه انسان ښه کیدی شي که دی په دې کال کې یو ورځ هم ښه شو نو احادیث او قرآن دا وایي چې په ده باندې دا روژې لازم شوې
او د دې کفاره په د باندې دا درست نه لکه د ورکړي هم هغه به روجې به بیا دی نیسي به ریپیټ کوي بیا سر دوباره کوي بیا او که داسې مرضي چې د هغې ښه کېدل نه نو بیا دته اسلام اجازت کړی دی هغه کفاره دې دی ورکړي او کفاره د هغې به انشاءالله بیا تفصیل کوو نو دا یو څو اهمې خبرې وې چې تاسو په خدمت کې ما عرض کړې نور تپوسونه هم شوي دي نن دا بحث لږ طویل شو انشاءالله روجه په څه ماتېږي او په څه نه ماتېږي دا تفصیل به بلې ورځ لکو اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين